او داسې اپریشن وي صاحبه چې په 9 سکند کې وردن نشو چې بل اړخ توزي نو صاحبه چشمې به دې غورځولې او موبایل ته به لګیای هسپتال او په دې کې د علاج چې کوم سہولت دی هغه په پاکستان کې بل ځای کې نشته. دا د 45 کروڑ روپو مشین دی چې کافرانو جوړ کړی دی صاحبه. دا وګوره داسې ولاړ شي او بل ارم به راشي اوس نور نه پیسه پټۍ لګوم نه سسته نشته پکې نه څه د ټیسټونو ضرورت شته. په 9 سکند کې وجي ستا د لرې چې کوم نظر دی یا په تاله واپس راځي. ڈاکٹر مشتاق نے میرا اسمائل پرو کی ہے اور میری گلاسز سے پرماننٹلی جان چھوٹ گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں ابھی. اسمائل پرو کې بالکل ټوټلی پین لیس پروسیجر دی او دویم ځل ته مونږ مریض نه ګورو. ته څنګه د دې اوټي نه بهر وځې نو بس چشمې وغورځوه او نوې دنیا تاله راله. 9 سیکنڈز کا پروسیجر تھا اینڈ جب میں او ٹی سے باہر آئی تھی تو میرے ساتھ میری ماما تھی. میری ماما کو بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. بوسټن آی ورته وایي هغه سترګه هم دوی خلکو ته لګوي او یو ړوند سړی واپس بینا شي. پاکستان کې دا پروسیجر کیږي نه بس صرف دلته زمونږ دلته سٹارټ کړی دی په بلو ایریا اسلام آباد کې. کله کله ماته مریض وایي چې ډاکټر صاحب زما لیزر وشو بس یقین نه راځي. د دې پروګرام نه پس د یو خبره بالکل په ډاګه کوم چې چشمې وغورځوي. بسم الله الرحمن الرحیم. صاحبه ما وی چې د دې پروګرام آغاز په دې ودانۍ کې وکړو چې د فرنټیر انسټیټیوټ اف اپتومالوجي دی. دا د سترګو یو داسې یوازینی هسپتال دی چې داسې هسپتال او په دې کې د علاج چې کوم سہولت دی هغه په پاکستان کې بل ځای کې نشته. هسې ډاکټر پکې د سترګو دی او یقین وکړئ چې داسې علاج دی چې سترګې به در کولو کړي. نو زه یم لږ تجسس ساتئ او داسې راته څخه یم قدرمنو چې تاسو به نه کتل. زمونږ د دې سیمې مذهب دا بدنصیبي ووایم چې کم قابلان ډاکټران یا قابلان خلک یې یا ځان پټ ساتي او راښکاره کېږي نه. ما سره په څنګ کې ولاړ ډاکټر مشتاق خټک صاحب دوی سره چې الله تعالی څه تړلي دي نو زه یم چې د خواري شي ما چې ردي دا خبرې اورې زما یقین نه راته. زه ته یو مختصر خبره کوم بیا به ډاکټر مشتاق صاحب ورځم چې صاحب چشمې دې لګولي او تا ته څه نه ښکاري نو دلته یو مشین دی چې هغې ته وایي اسمایل پرو چې په پاکستان کې صرف او صرف دوی سره دی او اپریټ کولو والا سړی هم دغه یو دی صاحبه. په 9 سکنډه کې به ستا علاج کېږي او داسې اپریشن وي صاحبه چې په 9 سکند کې وردن نشو چې بل اړخ توزي نو صاحبه چشمې به دې غورځولې او موبایل ته به لګیای. مشتاق صاحب یو جهان مننه ډېره شکریه. ما کم از کم 2100 کیسز وکړل 2100 کیسز زما کمپلیټ شول د لینټیکول یعنی اسمایل او اسمایل پرو اسمایل پلس اسمایل پرو. اسمایل فرست ورژن وو چې هغې کې لږ غوندې ایشوز وو. اوس چې دا نوې مشین کوم موږ راوړو اسمایل پرو دس از ان آل ریسپیکټ پرفیکټ. زه وایم چې دا خور شي او خلکو ته ورسي دا خبره
نو ځکه ما وایي چې زه ستا سره لږې په دې خبرې وکړم نو دا لږ به نور هم زیاته کو دا وخت کتونکي دي په لکو دي اورېدل غواړي چې دا کم مشین دی چې هغه ستاسو په انسټیټیوټ کې دی او فعال دی تاسو په هغې پریشنې کوئ او بلا خلک د هغې نه فیضیاب شو دا 9 سیکنډو څه کیسه ده دا یو داسې پروسیجر دی چې زمونږ هغه ینګ خلک چې هغه د کار خلک وي هغه ټایم هغه چشمې لګوي او هغه په داسې طریقه ونه لري کو چې هغې سترګې ته نه لیزر وشي او نه څه تکلیف ورته ورسي او دویمه ورځ نه خپل کار هم شروع کړي. نو دا زه په دې ډېر غټ فخر محسوسوم او زه وایم چې هر پاکستاني ته فخر پکار دی په دې. جی زه به دا خبره په دې یو جمله راغونډه کړم او بیا به هغه مشین له هغه اسماعیل پرو له ورځو چې په کم کې چې خدای پاک یو برکت د چا دا وجه اچولې د دې پروګرام نه پس درته یو خبره بالکل په ډاګه کوم چې چشمې وغورځوئ. قدرمنو دا مشین چې کوم تاسو ته ښکاري د دې لګښت د دې لاګت دا د 45 کروڑ روپو مشین دی چې کافرانو جوړ کړی دی سیوا دا د جرمني نه راغلی دی او دا ډاکټر صاحب په خپل اپریټ کړي د دې مشین نوم دی اسماعیل پرو په 9 سیکنډه کې وجي ستا د لرې چې کوم نظر دی په تاله واپس راځي او په دې کې د دې علاج نه پس بیا چې ته څنګه د دې اوټي نه بهر وځې نو بس چشمې وغورځوه او نوې دنیا تاله راله. ډاکټر صاحب لکشن رڼا په تاسو هم واچوي جی دا تاسو په خپل اپریټ کوئ؟ جی دا زه اپریټ کوم بالکل. دا ډېر ګران نه دی جی؟ ها بالکل ګران دی خو بس زما دا خواهش و چې زمونږ د ملک ته په سترګو ټیکنالوژي کې زه یو داسې ټیکنالوژي راوړم چې هغه زمونږ د نور دنیا سره برابر کړي. نو دا زما خواهش و دې وجې نه ما دا پاکستان کې انسټال کړی دی او زه ډېر فخر محسوسوم. مشتاق صاحب دا راته ووایي چې دا 9 سیکنډه کې چې دا علاج وشو دی نه پس دا د بس نور هم څه علاج کې احتیاط پکشته څه سوځېدل پکشته که نشته لکه څنګه چې خلک لیزر کې کینې کې به لږ تکلیف وي؟ لیزر کی تکلیف وی بالکل لاسک شو پی آر کے ډیر تکلیف وی. اسماعیل پرو کې بالکل ټوټلی پین لیس پروسیجر دی او دویم ځل ته مونږه مریض نه ګورو او د خپل ټول کارونه کولی شي هیڅ پرهیز او هیڅ قسمه د کې احتیاط ضرورت نه. جی ډاکټر صاحب یو بل سترګه هم لګی چې که په بم بلاس کې چا سترګه لاړه شي اکسیډنټ وشي او صاحب سترګه ضایع شو نو د بوسټن آی ورته وایي هغه سترګه هم دوی خلکو ته لګی او یو ړوند سړی واپس بینا شي. مشتاق صاحب تاسو خو ډېر غټ چیلنج ورکړی دا تاسو یوازې ځینې خلک یې جي په دې فیلډ کې؟ فی الحال خدا سے دا چې اسماعیل پرو یا بوسټن کیریټوپلاستیسس پاکستان کې دا پروسیجر کیږي نه بس صرف دلته زمونږ دلته سٹارټ کړی دی په بلو ایریا اسلام آباد کې. جی ډېره مهرباني. مشتاق صاحب تاسو سره به نور هم خبرې کوو تاسو خپل مریض وګورئ خو یو خبره کوم سیوا دا سترګې نه دي په دې به جهان ګورو په دې به هر څه ګورو دا یو سترګه چې د سړي لاړه شي نو بیا سړي سره څه پاتې کېږي هیڅ نه. زما یقین نه راځي چې په دې سیمه په دې منطقه صاحبه نور څه نه پښتون ډاکټر موجود دی ډاکټر مشتاق خټک صاحب او د هغې په دې بلو ایریا کې دا هاسپټل دی. یو روبوټ دی او قدرمن دا وته چې کوم آرټیفیشل انټیلیجنس وته اے آی دا په هغې باندې اپریټ کېږي دی په خپله کار کوي جی؟ جی بالکل دا په خپله کار کوي. اے آئی آرټیفیشل انټیلیجنس دی کې یوز دی او د 2 آرمز دی یو چې کم دی لیزر چې کم مونږه لینټیکول جوړو او دویم دا چې هغه راشي چې لینټیکول ریمو کوو بس دغه 2 پروسیجر دی هیزي لیر جوړ شي ا نمبر صرف مونږه وباسو ته. داسې مریض چې هغه ته دا مسله وه 9 سیکنډه کې فارغ شوتلی او بیا هریانې چې یاره دا سترګې مې بدل شو که د مریضانو هم څه فیډبیک وي؟ جی جی مریضان چې کم دی بالکل هغه وایي چې ما ته نوې دنیا میلاو شوه او زه حیران یم چې دا اوس څنګه شو. کله کله ما ته مریض ووایي چې ډاکټر صاحب زما لیزر وشو بس یقین نه راځي. چې اوس زه فار ایگزامپل دا برابروم دا به د خپل دې ته راځي دا سترګه ما ته وښیي دا سترګه اوس ما ته وښیي دې کې دغه سترګه راغله دا او ما ته نښه کوي ګوره لکیره راته کوي چې دې ځای ته راځه چې څنګه زه هغې ځای ته ورشم او زه پریس کم
نو دا به 9 سیکنډ ته پاره دا ونیسي او دلته ماته ښیي چې 9 سیکنډ کې به دې کې یو لیر جوړ شي او دلته نم ماته سترګه ښکاري دلته نم ماته ښکاري چې څنګه دا ختمي 9 سیکنډ اټومیټیکلی به دا بره لاړ شي دا به خپله اټومیټیکلی لاړ شي دا وګوره داسې به لاړ شي او بل آرم به راشي اوس یو لاس لاړ اوس په بل لاس راشي بل راشي هغې باندې به زه هغې کې کار زما وي هغې کې به زه ودرېږم او زه به فار ایگزامپل هغې کې آهسته ګورم هیزي لیر یعنی نمبر په سترګه کې ماته جوړ کی دی هغه نمبر زه صرف دلته فورسپ سره ونیسم او راوی باسم او بس نظر کریکټ شي او مریض ته مونږ ووایي چې ځه چې کور ته ځه بس صرف پټی داسې کو لکه مین صرف ډرای کم نور نه پسې پټی لګوم نه څه سته نشته پکې نه څه د ټیسټونو ضرورت شته او صرف یو 2 ډراپس وي هغه مونږ دته ورکړو چې دا سترګې ته اچوه دویم نمبر کې بیا د مونږ چیک اپ دپاره یعنی فالو اپ ضرورت نه جی بس به په اسانه دا ووایم چې 9 سیکنډ کې دنیا بدله شوه واپس د انسټیټیوټ ته او د دې ډاکټر سره د راتلو هم ضرورت نشته بس ته ځه صرف دعا دې رالیږه ویزومیکس 800 باندې د ویزومیکس 800 ماشین چې کم دی په دې باندې زمونږه لاسک کوو سمایل پرو کوو سرکل پہ کوو که فار ایگزامپل چرته مونږه سمایل پرو کې بیا کله پروسیجر کوو نو سرکل کوو رنگز لګوو په کارنیا کې کیراټوپلاسټي یعنی دا سترګه چې بدلو مونږه هم په دې ماشین باندې مونږه بدلو کیراټوپلاسټي مونږه په دې باندې کوو نو دا یو 4-5 پروسیجر مونږه په دې کولی شو په دې ویزومیکس ماشین ویزومیکس 800 باندې جی دا صرف او صرف دلته په بلو ایریا اسلام آباد FIO کې موجود دی دا ډېره غټه خوشنصیبي ده د ټولو پاکستانیانو او زه بیا هم خصوصا د پښتنو غټه خوشنصیبي ده چې فرنټیر انسټیټیوټ اف اپتومالوجي په پېښور کې هم هغې یو برانچ شته یو غټ هاسپټل دی هغه چې وګورې دا به در نه هېر شي او چې دا وګورې نو دا کراچۍ هغه نه هېر شي مشتاق صاحب خبره کوم تاسو راغلی او په دې کې زه وایم چې تاسو خپله جنډه ښه کړه د اپتومالوجي په دې میدان کې او بیا چې تاسو دا چې کوم ماشین د جرمني راوختې ما اوس کتل دی ته 24 غنټې د AC یو شان لګېدلي 3 هاسپټل دا وخرنه FIO نو دا تاسو څنګه مینیج کوئ ما وختي خبرو کوي تاسو خو خوب هم نه یو ځای نه بل ځای نه نو دا نن سبا فلو سره ګورې سو پیشنټ څه قسم راځي د کم ځای نه راځي ایکچولی منیجمنت هو دا دی چې زمونږ د دې پر یو سیستم جوړ کړی دی یو خپل ټیم دی زما شکر الحمدلله پېښور کې ډېر غټ ټیم دی په اسلام آباد کې زما ټیم دی او په کراچۍ کې هم زما ټیم دی چې هغه دا هر څه منیج کوي او فائنلی زه خو ایز ا کلینیشن کار کوم او زما وایف ته ډاکټر حنا میوش چې هغه دا ټول منیج کوي هاسپیټل منیجمنټ چې کوم دی هغې سره یې زیاتر دویم مریضان د کوم ځای نه راځي مریضان اکثر اسلام آباد چې کوم دی هغې دپاره لاهور نوالا تر گجرانوالا او دې نه راځي زمونږ پښتانه راځي پېښور نه او پېښور چې کوم دی باندې افغانستان راسه ټول خلک انوالو دي کراچۍ خو خپل یو ځان ته ملک دی نو کراچۍ کې زمونږ پښتانه او نور خلک دا ټول راځي د سریلانکا نه به دا سترګې راځي خلک ورته انتظار کوي هغه سترګې چې خلک بدلي څومره کامیابي دي او امریکا کې یو ریاست دی بوسټن هغې یو بوسټن آی جوړې هم تاسو لګوئ نو د دواړو کې بیا کامیابي کم یو دي جی ایکچولی د خپل انډیکیشن دی که فار ایگزامپل یو سړی سترګه بدله کی یو ځل او 2 ځله یا 3 ځله او هغه فیل شي او کار نه کوي هغې سړي ته بیا مونږ بوسټن لګو یا داسې سړی چې هغې کې کارنیا نه لګي فار ایگزامپل سریلانکا یا امریکا نه چې مونږ کم کارنیا راوړو هغه هغې کې نه امپلانټ کیږي نو هغه خلکو ته بیا مونږ بوسټن کیراټوپلاستیسس لګو او دغه چې کم بوسټن آی دا څومره حده پورې کامیابه ده یاره دی خو ډېر ښه ریزلټس دي زما خو اوسه پورې قریبا مور دین 14 کیسز وکړل 14 کیسز مې وکړل او د ډېر بهترین ریزلټس دي او زه ډېر زیات انکریج یم اوس به زه کراچۍ کانفرنس کې انشاءالله دا پریزنټ کوم قدرمنو د FIO د هاسپټل د چې راشو دا 1 وینډو اپریشن هر څه دلته کې دي
کړېدل نشته، منډې ترړې نشته، نور څه نشته، که ټسټونه چشمو اپریشن هر څیز دلته کېدی. ما دا خبره مختصر وکړه، لږه تاسو پرې رڼا واچوئ چې اف آی او ته یو پیشنټ راغی د سترګو د رنځ حوالې سره، نو هر څه به هم دلته کېږي. زمونږ کوشش کړی دی چې ماډرن ټیکنالوجي او کمفورټیبل انوایرمنٹ، نیټ اینڈ کلین، چې څنګه ما بهر په دنیا کې کتلی دي، امریکا کې ویانا کې ما وخت تیر کړی، ما فیلوشپ کړی، هغه نیټ اینڈ کلینلینس ما وی چې دا زمونږ خلکو هم حق دی او د پښتنو هم حق دی. نو هغه زما دلته جوړ کړی، تاسو ګورئ چې د انوایرمنٹ چې کم دی هغه بالکل نیټ اینڈ کلین دی، سړی نه لګي چې زه هسپتال ته راغلی یم. جی ډاکټر صاحب سره مې ګپ لګول نو دی راته وایي موږ ځان له وړې کورسۍ جوړ کړي، تنګ ترش پکې ناست خو پیشنټ له مو صوفې ورکړي، دا په انټرنیشنل سټینډرډ باندې دي دا پیشنټ ګوري. دلته چې ته راشي نو دلته کې خو سوال نه پیدا کېږي، تا ته څوک وایي چردلي چې لکه خوښه وایي کاکا دا دلته کې څه کوي. نه نه نه، دلته چې ته راشي نو ستا به داسې کیر کېږي لکه ته چې یو وي آی پي سړی راغلی. نو قدرمنو یو پښتون ډاکټر یو داسې جهان د هسپتال په نوم ایف آی نوم په نوم باندې جوړ کړی دی چې زما په خیال چې داسې هسپتال ما اوسه پورې نه وزټ کړی دی، نه مې د آمبولنس کیمرې ته راوړی دی. تاسو کته شي قدرمن بلا پیشنټ ناستي ټولو ته ښه ماشاءالله ایسیګان لګېدلي، دا شکر دا پیشنټ دې ته چې کوم دا صوفې وغیرہ یا چې کوم د دې د سہولت لپاره څه دي هم تاسو ته ښکاري. یو ریسپشن دلته کې ښه دا ټوکن دی باقاعده نمبر دلته کې راښکاري شي، سړی به راپاسي. یعنې به ته خبره کوم زه کله کله چې امریکې ته ځم او ویزه لګوم نو همداسې دفتري ښه او دغه شانتې د سکرین کې راشي ویل لکه پلانکې را مخکې کېږي، ویزه خو چاله ورکوي نه، خو سیسټم یې ټول داسي. نو حیران دریان به شي چې ټول هغه سیسټم دی لکه چې زه اوس رالم نو زما یقین نه راځي. دا ډاکټر مدیحه ما سره ولاړه ده په اف آی او کې، دا هم دا مریض ورته ناست دی، دی به هم چشمې لګولې او دې اسماعیل پرو کړه او مغه علاج چې 9 سیکنډه کې دنیا بدل شي. مدیحه کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ آپ گلاسز لگاتی تھی؟ جی میں 9th کلاس سے گلاسز یوز کرتی تھی. 9th کلاس؟ جی جی. اور یہ جو اسماعیل پرو کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ آپ نے کر لیا تھا؟ جی میں نے اسماعیل پرو کرا لیا، تقریباً 2 months ہو گئے. تو سر ڈاکٹر مشتاق نے میرا اسماعیل پرو کی ہے اور میری گلاسز سے پرماننٹلی جان چھوٹ گئی ہے اور میں بہت خوش ہوں ابھی. اور یہ جو گلاسز ہیں عمر بھر کے لیے ٹاٹا اور بائے بائے؟ جی جی. اور میری ایز سچ کوئی کمپلین نہیں ہے، بالکل 6 VN ہے اور کوئی کمپلین نہیں ہے. میں یہاں پہ وداؤٹ گلاسز ورک کرتی ہوں. جیسے میں نے اسماعیل پرو کیا میری VN اتنی کلیئر تھی کہ میں گھر جا سکتی تھی. اس کے بعد گھر جانے کے بعد 4 to 5 hours بعد میری VN کافی زیادہ، ایون کہ سونے سے پہلے میری VN کلیئر تھی اور نیکسٹ ڈے پہ تو جسٹ واو. ډاکټر صاحب د خدای په خو کې چې کوم ټیم دی ناول خو د هغې نه چشمې په هوا کړې، بختور سړی دی. نو زه خو چشمې نه لګوم، زه د نږدې چشمې لګوم، د جیب کې مې پرتې دي. او ډاکټر صاحب راته خوشخبري ویلې چې 2 میاشتې پس هغه ماشین هم را روان دی. نو مطلب دی چې زما لالې چینار دی او چشمې دی ولې زه به هم دلته کې راځم او ډاکټر مشتاق خټک صاحب باندې به علاج کوم چې دا نږدې ته چشمې هم وغورځوم. تاسو ته هم دا گزارش دی چې 2 میاشتې پس انشاءالله که زما بل پروګرام راغی یا په دې پروګرام کې دا نمبرات چلیږي نو په دې باندې 2 میاشتې پس هغه ملګري ضرور رابطه وکړي لکه چې زما د نږدې چشمې لګي چې تاسو هم د دغه نږدې چشمو نه هم خلاص شئ. ډېر مهرباني ډاکټر مشتاق صاحب، شکریہ جی. جی میں آپٹومیٹرسٹ ہوں. اچھا آپ بھی گلاسز لگایا کرتی؟ جی میں کافی ٹائم سے آئی گیس اراؤنڈ 18 ایئرس سے میں گلاسز یوز کرتی تھی اینڈ میرا آئی واز ہائی مایوپ -9 ان دا رائٹ آئی -10 ان دا لیفٹ آئی. پھر میں نے اسماعیل پرو کروایا تھا، ڈاکٹر مشتاق نے کیا تھا اینڈ سر مشتاق موسٹلی پیشنٹس کو کہتے ہوتے تھے کہ آپ کی کوالٹی آف لائف چینج ہو جائے گی اور وہ میں نے ایکسپیرینس کیا تھا خود ہی. لائک 9 seconds کا پروسیجر تھا اینڈ جب میں او ٹی سے باہر آئی تھی تو میرے ساتھ میری ماما تھی، میری ماما کو بھی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو سب کچھ دکھائی دے رہا ہے. تو اسماعیل پرو کے بعد کوالٹی آف لائف چینج ہوئی ہے اینڈ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. لائک گلاسز تو ہمارے ہینڈی کیپ ہوتی تھیں لیکن جب اس کے بعد ہم لوگ ایکسپیرینس کرتے تھے، جب ہم لوگ صبح اٹھتے تھے تو ہم لوگوں کو ڈھونڈنی پڑتی تھی کہ گلاسز کدھر ہیں، اگر گلاسز نہیں ہیں تو کانٹیکٹ لینس دیکھنے پڑتے تھے. اب وہ ہینڈی کیپ بالکل لائف سے ختم ہو گیا. لائک ایک سر درد نہیں ہوتا کہ گلاسز کدھر ہیں، اگر گلاسز نہیں ہیں تو کانٹیکٹ لینسز کدھر ہیں.
لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. ایکسپیرینس ما اوسه پورې قریبا یو 19 کسانو ته 19 کسان زمونږ سره چې کار کوي هغې ما ګلاسز ریموول کړی دی او دا ټوټلی ما فری کړی دی زما خپل انسټیټیوټ طرف نه ځکه چې دې کې لایسنس انوالو دی او دې کسانو ته چې کله هم ما دا پروسیجر کړی دی نیکسٹ ډے د خپل کار کړی دی کار باندې لګېدلی دي یو کس ته هم یو چوټي هم نه ده میلاو شوی نو دې نه هم دا ظاهرېږي چې دې پروسیجر کې څه تکلیف او څه مطلب دا چې پرهیز وغیرہ نه وي. علیش بامر دا اسپتال مشریم کوي مشری پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن اور کم ایچ آر چکے میں حالی جلی ادا کی. علیش با کیسی ہیں؟ الحمدللہ سر, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان, بڑا کرم, بڑی خوشی ہوئی آپ جیسے ینگ لوگوں کو اس ہاسپٹل انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہوئے. ابھی 1 سال تو ایف آئی او کو نہیں ہوا, لیکن یہ جو فلو میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ایف آئی او کیا آفر کر رہا ہے, اتنے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. سر بیسکلی سب سے پہلے پرائر جو ہے ہمارا دیٹ از پیشنٹ کیئر, جس کی وجہ سے ورڈ آف ماؤتھ ایسا کریٹ ہوتا ہے کہ لوگ آنا چاہتے ہیں کہ ایک پرائیویٹ سیٹ اپ ہے, ہمارے اسٹیپس اس طرح کے ہیں, پیشنٹ کیئر اس طرح کی ہے. اینڈ دا پائنیئر برانچ ان پشاور از بیسکلی دا بگیسٹ مائل اسٹون جس کا سر نے جس کی کوریج کر کے پھر آگے جتنی برانچز ہیں تو پیشنٹ سر کے ساتھ موو کر رہے ہوتے ہیں, اسلام آباد, کراچی اینڈ پشاور. سو دا کور از بیسکلی سر کی لیڈرشپ, ناٹ اونلی دا پیشنٹ کیئر. اگر میں ایچ آر کی بات کروں تو ایز اے لیڈر سر از دا پرفیکٹ لیڈر ون کین ہیو. جو جتنی کیئر ان کی پیشنٹس کے لیے ہے اس سے کئی زیادہ کیئر ہمارے امپلائیز کے لیے ہے. ایک ٹیم, ایز اے ٹیم ہی آلویز انکریج اس اینڈ ہی آلویز اسپریڈ دس پازیٹیو انوائرمنٹ. اور ساتھ میں ایک چیز میں ایڈ بھی کر دوں کہ پیشنٹ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. بالکل سر, ایسا ہی ہے سر. جیسے ہی پیشنٹ انٹری لیول سے لے کر ایگزٹ لیول تک وی آل آر آن ٹوز. سر کے ڈیز میں یہ نہیں ہوتا کہ کون ایچ آر مینیجر ہے, کون ایڈمنسٹریشن میں, کون فائنانس میں. وی آل آر آن ٹوز فار پیشنٹ. بہت شکریہ علیش با, نیک تمنائیں ہیں آپ کے لیے.